السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د عمرې دپاره چې کومه څیزونه ضروري دي د هغې متعلق دا یو شارټ ویډیو ده. ټولو نه اول خو بهترین بیگ یا بریف کیس د هغې انتخاب دی چې هغه ښه وي، بهترین وي. دویم نمبر باندې هغه د احرام چې احرام هغه د موسم مطابق وي. دغه شانتې تولیه شوه، کپړې دي د موسم مطابق 2 3 4 جوړو پورې چې دا کپړې وي خامخا څه یخې څه ګرمې، هغه په موسم باندې ډیپینډ کیږي. بل بنینونه دي، نري بنینونه چې هغه انسان هلته استعمالوي، هلته اچوي، نو دا ښه وي. بله ضروري خبره دا ده چې ستاسو سره کیلسي دا خامخا واخلئ. اکثر بلډ پریشر لو کیږي، زیاتیږي، کمیږي. دغه شانتې ضروري هغه ګولۍ شوې، د تبې ګولۍ شوې، پیناډال، د سر د درد شوې، د خېټې فلیجل شوې یا اورین شوې د درد دپاره، دغه شان د الټو ګولۍ شوې، سفري بعضې وخت. او د هغې دپاره ضروري خبره دا ده چې یو چیټ به وله جوړ کړئ د یو ډاکټر په نوم باندې چې هلته په ایرپورټ کې بیا تاسو ته د دې څه مسله نه وي. نو دوایي د ځان سره اخیستل دا خامخا پکار وي، هلته پیدا کیږي، خو به هر حال بعضې وخت هغه انسان وکړی یا ګران وي. دغه شان مسواکونه شو، دا چورس هغه سوچ شو، ځکه چې هلته اکثر بورډونه چې دي نو هغه چورس سوچونو والا وي، نو دا د ځان سره وړل دا اهم وي. دغه شان سن بلاک او دغه شان نور هغه لوشن وغیره دا راغستل پکار وي. صابون او منګزې وغیره ځان سره، ناخن کاټ شو، تیل شو، د شړشمو تیلي او که نور تیل وي، دا څیزونه د ځان سره وړل دا اهم دي. د دې اهتمام هغه یو عمره کوونکي له خامخا پکار دي. دغه شانتې هغه برش دی د غاښونو دپاره، ټوت پیسټ شو یا شیمپو شو، یا مطلب دا دی چې صرف شو، یو وړه تیلی چې هلته کومه جامې احرام وغیره دا دغه کیږي، نو هغه په وقت ضرورت هغه انځل پکار راځي. نو دا څیزونه د ځان سره هغه اخیستل خامخا پکار وي. بله خبره دا ده چې د ځان سره څه وچه میوه هغه وړل هم ضروري دي. بعضې وخت انسان طبیعت ته هغه وچه ډرای فروټ هغه کیږي، نو دا وړل پکار وي. هلته اکثر دا ډیر ګران وي. ما خو راغستي دي، بادام دي، کاجو دی، دا چنې دي او پلی دي او وسکي دي او پیسته ده، دا نري دال دي، چنچور دي. دا څیزونه هغه مونږه د ځان سره راغستي دي. تاسو هر څه وړئ هغه ستاسو خوښه ده. بهرحال که ځان سره اخلئ نو دا هم لازمي او ښه څیزونه دي چې تاسو ځان سره فروټ هغه ډرای فروټ هغه راواخلئ. بهرحال که نه وي هم څه مسله نشته، که راخلئ هم هغه ستاسو خوښه ده، ما راغستي دي. دا خبرې پکې دي چې د سامان هغه په صحیح ترتیب سره ایښودل په خپل بیگ کې، په خپل بریف کیس کې، هغه په صحیح اندازه، په صحیح طریقه. دا بله خبره د میانۍ ده چې کومه په احرام باندې د پاسه کومه پټه او کومه بټوه تړلی کیږي، نو دا هم راغستل پکاري. دې سره یو ګوتۍ یا بیگ چې هغه غاړې ته اچولی کیږي، په دې کې بعضې وخت څوک بیزار ږدي، نور څه ضروري سامان وي، نو هغه ته ځان سره ګرځولی شي. دا نورې دوايانې دي د دردونو د معدې وغیره ضروري چې کومه دي، نو هغه هم ما راغستي دي. دغه هم تاسو راخلئ، نه راخلئ ستاسو خوښه ده. او کاغذونه چې کوم تاسو ته ضروري پکاریږي، هغه ټیکټ دی، ویزه ده، اوچر دی وغیره. دغه شان د ویکسین او د پولیو چې کوم کارډونه دي، نو دا هم د ځان سره ضروري راغستل پکار دي. د دې تپوس کیږي بیا به تاسو ته تکلیف د هغې نه. بل د بجلۍ د
یو چینک شو، ترمس شو چې هلته په هغې کې تاسو ځان له چای پخوئ، چای چینی دا هم به وخت ضرورت هغه هلته تاسو استعمالولی شئ، دا راغسته پکار دي. پاسپورټ شو، ویزه شوه، دا راغستل پکار دي. نو دا هغه خبرې وې چې کومه ضروري وي هغه مې تاسو ته وکړې. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.